دا وګورئ جي بس دی کې روان یو سیند غاړې ته ځان وباسو ځای په ځای مو ورته په بیلچو باندې دغه وکړله خو څه ګزاره نه کېږي جي دا یې ټوله د اوبو نه ډکه ده جي دا وګورئ بیلچې میلچې م راغستې دي دا وګوره لبخان بھائی سیند او دا ځای بالکل په لیول دی نو زمونږ دا اوبه چې کوم دی د دې خوا د جوختو پټو ده دا اوبه را روانې دا وګوره زمونږ د کلي خلکو بس بیلچې میلچې راواغستې خو هېڅ څه خوند نه کوي که نه ستاسو په مهرباني او چې دا زمونږ دا پیغام اعلی چارواکو ته ور ورسوئ جي الب خان بھائی دا وګوره دا مونږ سیند غاړې ته رالو که نه سیند دا دی ښه برابر ناست دی ښه مکمل نه دلته د انتظامیه څه پته لګي نه د یوې منۍ NPA څه پته لګي دا زمونږ ټول کلي کسان دي ټول راو دي تسکورې بیلچې م راغستې دغه اوبه م را روانې کړي دي دا د سیند غاړه ده دا د سیند غاړه ده زمونږ د کورونو سره ډېرې زیاتې اوبه ولاړې دي پوه شولې نو موږ دې خوا راووتو دا د کلي خلک دا نالی مالی مو وهلی هېڅ درک نه لګي نه شاول شته نه ټیکټر شته دی لکه د سرکار د سایډه نه د منۍ د NPA هېڅوک نشته نه ضلع ناظم شته پوه شولې تاسو دا وګورئ دا صورتحال دی دا زمونږ د دې کلي دغه دي دا وګوره زمونږ د خان کاکا نه تپوس کوو چې دا څه صورتحال دی وای خان کاکا بس دا اوبه دي ولاړې دي شکور خان ناغی محمد خان ناغی یو راغی بل راغی ټول لالل بس وي اوبه شي نن هغه اوبه هم پروتې دي زمونږ کورونو ته دا بډې بډې اوبه دي موږ راوتي د پټو دا خواګانې او دا پولې مولې مو والې دا اوبه نری نری روانې دي خو په دې دا کار نه کېږي موږ له لاره وښکی ضرورت دی او هغه کنډو دی چې هغه کنډو بند شي او موږ ته په دې لارو کې خاوره لا شینګل او لا مکس واچي دا خو چې پرون دلته کوم افسران راغلي وو هغه وایي چې لکه دا اوبه ښکته شي موږ به تاسو لار څه دغه را برابر کړو که نه دلته هېڅ هم نه دا وګوره دا سیند ښکته دی که نه سیند ښه برابر ناست دی وګورئ جي دا وګوره رفان بھائی دا حال دی زمونږ بیلچې میلچې م راغستې او ورزش روان یو هغه دغه ده اوبه وباسو